الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسا ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و عزتمندو، دا نن جمعه د 2022 اخرنی جمعه ده او تقریبا 40 گھنٹے پس دا به 2023 شروع کیږي. زمونږه د زندګۍ نه یو کال هغه ختم شو. زمونږ د ژوند نه یو کال د هغې رجسټر هغه بند شو. په هغې باندې مهر لګېدو واله دی. په دنیا کې دوه قسمه حسابونه چلیږي. یو ته قمري کال وی او یو ته شمسی کال وی. نو د مسلمانانو حساب عام طور باندې دا د هجری کال کم چې قمري کال ورته ویل کېږي د هغې نه دا شمارلی کېږي. او د دې تعلق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سره دی چې د کم وخت نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کړی دی. نو د هغه وخت نه دا د اسلامی کال شروع دا شو ده. او دا اسلامی کال دا د محرم الحرام نه دا شروع کېږي او د دې اخرنۍ میاشت هغه ذوالحجه. او دغه شان چې کومه شمسی کال دی نو دا د جنورۍ نه د دې شروع کېږي او د دې اخرنۍ میاشت دا د دسمبر میاشت. اوس په دې موضوع باندې لږه رڼا اچول هغه ضروري دی چې خلک د دې کال په آخره ورځ باندې په آخره شپه باندې ډېر زیات خوشحالي مناوهي. هیپی نیو ایر نایټ د دې په نوم باندې پروګرامونه کېږي. هیپی نیو ایر د دې په نوم باندې یو بل ته مبارکباد ورکړی کېږي، یو بل ته پیغامات لیږلی کېږي او د دې لپاره مخکې نه بهترین انتظامات کېږي. نو په دې باندې لږ رڼا اچو چې آیا دا زمونږ په شریعت کې د مسلمانانو سره د دې څومره تعلق دی. نو محترم عزتمند، اول په دې خبره باندې لږ ځان پوهه کول پکار دی چې د دې تهوار د دې د
شروعات دا د کوم ځای نه وشو. نو دا کتابونه لیکلي چې په برطانیه کې رایل سیټي نوم یو ښار دی یا یو ځای دی، په هغې کې د هغې خلکو پیشه دا به ماهیګري وه، او هغوی به اکثر د زندګي چې ونه دا به په سمندرونو کې تېرېده. نو هغوی ته به دا پته هم نه لګېده چې چېرې دلته څه کېږي، کومه خوشحالیانې دا په دې وچه باندې خلک تېروي او کومه واقعات هغه کېږي. نو دوی به ځان لري چې د ځان نه څه څیزونه جوړول، داسې یو تهوار به منعقد کاوه، په هغې باندې به دوی خوشحالي مناوهله. نو په هغه کې برډ ډیم او دغه شانتې نور ډېګان هغوی منتخب کړه، او تر دې پورې چې بیا به د دوی د پیشوګانو د سپو هم برډ ډی و نو په هغې باندې به دوی خوشحالي مناوهله. نو یو په دې کې دوی دا د نوي کال چې کوم آخرنۍ ورځ ده، نو دا پکې هم دوی یو ځل په آخرنۍ ورځ باندې دوی راجمع شو او په یو حال کې دوی بهترین پروګرام وکړو او یو بل ته دا مبارکبادي ورکړې او دا خرافات او دا بدعات یې وکړو. نو بیا په دویم کال باندې بیا دوی دا خپلو افسرانو ته دا خبره وکړه چې مونږ خو دغه شان دا تهوار مناوهو، ولیکن په دې کې څه کال زموږ سره زنانه هم په کار دی. نو په هغې کې بیا زنانه هم د ځان سره شریکې کړې او بیا یې دا شی وکړو چې په دې کې یو سپایي دا خبره وکړه چې کومه د دوی د بجلۍ په سیسټم باندې کومه کس مقرر و، نو هغې ته یې وویل چې زه به تاله څه پاونډونه درکړم او دغه به ته واخلې او کله چې 11 بجې او 59 منټ شي نو په دغه ټایم کې به ته دا بجلي بنده کړې. نو ټول خلک به دا یو چغې او سورې دا به ووایي. نو په دې باندې به هم هیپي نیو ایئر د دې یو ګونج دا به اوچت شي او بیا په هغې کې هغه هم دغه شانتې وکړه او بیا چې کله دغه تیاره شي نو په هغې کې نور هم ډېر زیات خرافات او د الله تعالی نافرمانۍ هغه پکې کېدې. نو هغه څیز را روان شو، دومره ترقي د دنیا عروج ته ورسېده چې اوس نن سبا په ټوله دنیا کې دا مناویږي او تر دې پورې چې مسلمانان هم د دې ګناه نه بچ پاتې نه شو او په مسلمانانو ملکونو کې باقاعده د دې لپاره د مخکې نه تیاری کېږي او باقاعده د دې لپاره 2-3 میاشتې مخکې په ملکونو کې دغه شان د لیټونو انتظامات کېږي، باقاعده د هغې دپاره هوټل یې هغه بک کېږي چې په دې کې به هیپي نیو ایئر نایټ په نوم باندې به دا پروګرامات کېږي. نو دا په دې نوم باندې محترمو دا خلک خپل وخت هغه ضایع کوي. نو اوس موږ دا سوچ کول پکار دی چې یاره د کفارو دپاره هغوی دپاره خو دا دنیا ده، هغوی خو ټوله زندګي دا د خفګان نه ډکه ده، د هغوی د ژوند د تېرولو خو څه مقصد نشته، څه واضح لایحه عمل هغوی ته نشته. ولیکن موږ مسلمانان موږ ته خو الله تعالی واضح دین را کړی دی، زموږ په دین کې خو د خفګان څه خبره شته نه او کومه چې د خوشحالۍ ورځې دي نو هغه هم الله تعالی زموږ لپاره مقرر کړلی چې کوم عید الاضحی دی، عید الفطر دی او دغه شان نور د خوشحالۍ موقع دي نو هغه د الله تعالی طرف نه موږ ته مقرر شوي دي او په هغې باندې زندګي تېرول هغه پکار دی. محترمو نوی کال او یو کال چې تېر شي نو په دې باندې د خوشحالۍ څه خبره په دې کې نشته چې په دې کې سړی چاله مبارکي ورکړي او یا دغه شانې څه پروګرام پې وکړي. البته نوی کال چې کله یو کال تېر شي بل راغی نو په دې کې دا د تنظیمونو لپاره، دا د اشخاصو لپاره، دا د ادارو لپاره، دا د جماعتونو لپاره دا د احتساب ورځي چې په دې کې خلک د ځان سره احتساب وکړي، د یو بل سره احتساب وکړي چې دا یو کال تېر شو نو په دې کې چې دا مونږ کوم کاروبار شروع کړی دی، په دې کې چې دا مونږ
کوم لیندین شروع کړی دی نو آیا په دې کې څومره ګټه هغه مونږ وکړه او څومره مونږ په دې کې تاوان وکړو. نو که کومه ګټه مونږ کړله نو چې د هغې د نور د بهترۍ دپاره سوچ وکړو او کومه چې مونږ تاوان کړی دی چې د هغې د ادارې دپاره سوچ وکړو. دې وجې محترمو دا مسلمانانو له پکار چې په دې کې دا سوچ وکړي زمونږ د زندګۍ نه یو کال هغه ختم شو نو مونږ څومره داسې کارونه په دې کې وکړو چې په هغې باندې زمونږ الله تعالی راضي شي، څومره داسې کارونه مونږ وکړو چې هغه په هغې باندې زمونږ الله تعالی هغه ناراضه شي. د دې وجې نه محترمو دا خو د جشن د منا وهلو په دې کې څه خبره نشته او څه خبره ځکه نشته چې یو انسان ته څه پته ده چې کېدی شي دا روان کال د ده دپاره دا د مرګ نو دا خو ډېر بېوقوف انسان دی چې د مرګ را روان دی او د هېڅ څه تیاری هغه نه دی کړی او دی په هغې باندې جشن مناوهي او دی په هغې باندې خوشحالي مناوهي چې دا را روان کال دی انسان د مرګ دی ده ته پته ده چې په دې کې به زه کېدی شي دی د دنیا نه لاړ شي او هېڅ څه تیاری هغه نه دی کړی او دی پکې جشن مناوهي چې زما د زندګۍ نه یو کال هغه کم شو. دا ډېره زیاته د بېوقوفتوب خبره ده که په دې باندې موږ مسلمانان سوچ وکړو. موږ هم دغه شان د کفارو په شان د ولادینو په شان دي په دنیا کې ژوند تېرو چې هغوی څنګه تهوارونه کوي نو موږ هغه غلامانه سوچ دی د هغوی نه موږ هغه کاپي کوو بیا په خپلو معاشره کې هغه لاګو کوو. د دې وجې نه په دې کال چې کله تېر شي نو ځان سره دا احتساب کول پکار دي چېرې څومره ما په دې کې د الله تعالی نافرماني وکړې، څومره کارونه چې د هغې دپاره زه الله تعالی را لېږلی وم نو هغه ما په هغې کې په هغې باندې عمل وکړو او دا کومه کار چې تېر شو نو په دې کې مونږ کومه داسې لویه کارنامه وکړه چې په دې باندې زه خوشحالي مناو کړم، کومه داسې لوی لوی سټارونه ما ته ولګېده په مونږ باندې خو د الله تعالی غټ غټ عذابونه په دې تېر شوي کال کې دا راغلي دي. مونږ خو په هغې باندې افسوس پکار دی. څومره لوی سیلاب راغی خلک تباه و برباد شو، خلک د هغوی د روټۍ درک نه لګي په دې یخنۍ کې هم خلک هغه په خیمو کې دي، په دې یخنۍ کې هم د چا سره د یو کمبل بندوبست هغه نشته او دغه شانتې خلک په خپله ډوډۍ پسې هغه اریان دی. نو دا زموږ د اعمالو په وجه باندې څومره لوی عذاب الله تعالی موږ له هغه راکړو، څومره لوی عذاب هغه په موږ باندې بې حیثیتې قوم هغه راغی او دې نه علاوه څومره لویه مهنګایي ده زموږ د اعمالو په وجه باندې هغه ورځ په ورځ باندې بره روانه ده او موږ خوشحالي مناوهو چې موږ یو کال دغه شانتې هغه تېر کړ. په دې باندې سوچ پکار دی، په دې باندې ځان له کېدل پکار دی چې ولې دومره ګناهونه زموږ نه شوي دي چې هغه الله تعالی زموږ نه ناراضه دی او د هغې په وجه باندې ورځ په ورځ باندې په مختلف شکلونو کې لکه څنګه چې په بني اسرائیلو باندې عذابونه را روان وو دغه شان ورځ په ورځ باندې په موږ باندې هم د عذابونه هغه را روان دي. دې وجې نه محترمو وخت د الله تعالی طرف نه دا ډېر لوی نعمت دی. نو دا وخت په دې فضولیاتو کې تېرول او دا دغه شان دي په دې الله العاب کې تېرول دا د انسان لپاره ډېره لویه کمبختي ده. ځکه محترمو کله کله انسان دا د سکندونو د سکندونو د ناقدرۍ د وجې نه د ده دپاره د کلونو د نقصان سبب ګرځي. کله یو انسان د سکندونو ناقدري وکړي بیا دی په کلونو باندې د هغې ازاله هغه نشي کولی، په کلونو باندې دا بیا د نقصان سره مخامخ وي. نو په دې کې د ځان سره دا سوچ کول پکار دی چې یاره مونږ له د الله تعالی بندګي پکار ده او هر یو تهوار هر یو خوشحالي چې راځي نو هغه د ځان سره یو پیغام راوړي چې څومره مونږ ته د الله تعالی بندګي پکار ده، څومره مونږ د الله تعالی نه لرې یو، څومره مونږ الله تعالی ته دا ورنږدې شو. خو چې څومره دنیا ترقي کوي، څومره الله تعالی انسان له ده له علم ورکوي، څومره د ده په علم کې اضافه کوي، څومره انسان ته الله تعالی سهولیات هغه ورکوي نو دومره دا انسان د الله تعالی نه لرې وځي او دومره دا انسان دا په خرافاتو کې او دا په داسې کارونو کې دا په لهو العاب کې دا مشغول کېږي چې هغه څیزونه د ده نه هېر شي کومه چې د الله تعالی د طرف نه د لپاره نازل شوي. دې وجې نه دا کفار
دوی لپاره هیپی نیو ایئر، دغه شان ټیچر دی، دغه شان دی فادر دی، مدر دی. د دې په مسلمانانو په معاشره کې د دې هېڅ حیثیت نشته. دوی خو ځکه دا ورځې مناوهي چې په کفارو په معاشره کې د رشتو څه حیثیت هغه نشته. د پلار او د بچي څه رشته نشته. پلار چې دی نو هغه بچی نه پېژني او بچی پلار نه پېژني، ګاونډي نه پېژني، ورور او خور د هغې په منځ کې چې کومه د مینې او د محبت رشته ده هغه د دوی په منځ کې نشته. د دې وجې نه دوی د دې دپاره دا مختلفې ورځې دا ایښودي او دا نمانځي. زمونږ دپاره خو هره ورځ دا پیچرلی دی. روزانه به ته د خپل استاد قدر کې، هر ځای کې چې ته به د خپل استاد قدر کې، څومره هم چې لوی افسر شي د استاد به قدر کې. هره ورځ دا زمونږ دپاره قدر دی دی. روزانه د پلار دا قدر پکار دی. هر وخت کې چې ته یې نو د خپل پلار قدر به کې. هره ورځ دا زمونږ دپاره مدر دی دی چې چېرته مونږ یو او کوم ځای کې مې وخو چې زمونږ مور یو نو د هغې به مونږ قدر کوو، د هغې به مونږ ناقدري نه کوو. دې لپاره د دې څیزونو د اسلامي معاشره کې د دې څه ضرورت نشته. دا د دغو کفار که هغه کوي نو کوي دی، خو لیکن یو د مسلمانانو چې کوم معاشره وي او په هغې کې دومره په کلم کل او دومره په بې شرمۍ سره د الله تعالی نافرماني کېږي، یقینا دا ډېره لویه د خفګان خبره ده چې الله تعالی مونږ د دې خرافات دپاره رالېږلي یو. الله تعالی مونږ د دې غلامۍ دپاره رالېږلي چې مونږ همیشه دپاره د دې نورو خلکو غلامي کوو، او که نه زموږ دپاره واضح الله عمل هغه الله تعالی رالېږلی دی. زموږ سره ښکاره خبرې هغه موجود دي. دې وجې نه دیو یوه عقیده دا هم ده چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام دا د الله تعالی نازولی دی، د الله تعالی زوی دی. د دې وجې نه دوی په 25 دسمبر باندې کرسمس دی هغه مناوئ، او بیا د دغې نه دا ورځې پاتې شي، دا خوشحالي را روانې او 1 تاریخ ته دا خبر راورسي. عیسی علیه السلام دا د الله تعالی بنده دی، د الله تعالی رسول دی، او مونږ د عیسی علیه السلام صحیح پیروکار یو. چې کومه دین عیسی علیه السلام راوړو د هغه دین دعوت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورکړی دی. د کومه دین دعوت چې عیسی علیه السلام به ورکاوه چې د الله تعالی طرف ته راشئ، د الله تعالی خبره ومنئ، د الله تعالی وحدانیت ومنئ، د الله تعالی نه ماسوا نور بندګان نشته، نور الهه دا د الله تعالی نه ماسوا نور الهه دا نشته. دغه خبره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړله چې راشئ د الله تعالی بندګي وکئ. الہ صرف یو الله دی، د الله تعالی نه ماسوا نور الهه دا نشته، صرف د یو الله تعالی بندګي دا پکار ده. نو موږ خو په هغه خبرو باندې موږ عمل کوو. او دغه عیسایان چې په نوم باندې ځان ته د عیسی علیه السلام پیروکار وایي او یوه خبره هم هغه د عیسی علیه السلام نه مني، او بیا د هغوی د خپل پیغمبر خبره هم نه مني، او بیا دومره په جرأت او په دغه سره موږ د هغوی په خبرو باندې لبیک وایو او په دغه نافرمانۍ کې موږ اخته یو چې کله دغه شپه راشي نو موږ د هغې په انتظار کوو او بیا موږ جشن او خوشحالي هغه مناوو. دې وجې د محترمو دا ژوند دا د الله تعالی د طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی، او دا زندګي دا به ختمېږي. دا ژوند دا ډېر زیات مختصر دی، او موږ ته په دې کې ډېر لوی کار را په غاړه دی چې هغه د جنت حصول دی. جنت به حاصلول غواړي، که دا د شپې بندګي کولی، که دا د ورځې بندګي کولی، که دا د شپې د الله تعالی د راضي کولو کوشش کول دی، که دا په ورځې کې د چا سره ښه ښېګړه کول دی، خو لیکن دا لوی کار دا به کول پکاري. او دا جنت دا چې الله تعالی موږ پیدا کړی دی نو دا به حاصلو. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې زه په ورځو کې په هېڅ یو ورځ باندې زه دومره نه خفه کېږم، په کومه ورځ باندې چې زه دومره بندګي ونه کړم چې زما ته پته نه لګي چې ما الله تعالی راضي کړی دی. نو په دغه ورځ باندې ما ته ډېر لوی افسوس وي چې آیا دا نننۍ ورځ تېره شوه نو په دې کې به زما نه الله راضي وي که دا به ناراضه وي. آیا په دې نننۍ ورځې په وجه باندې ما ته جنت میلاو شي که دا به میلاو نه شي؟ نو ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایل چې ما له ډېر لوی خفګان راځي چې زما نه ورځ تېره شي او په کې زما نه الله تعالی ناراضه. او حسن بصري رحمه الله هغه فرمایل چې انسان دا د ورځو مجموعه ده، او دې انسان نه چې یوه ورځ تېره شوه نو د نه یو اندام دا کټ شو، دا په قلار باندې ورځې روانې دي، دا داسې ده لکه زموږ د اندامونه دا کټ کېږي. موږ مرګ طرف ته ور روان یو، موږ مرګ ته نږدې کېږو،
یو کال دا ډېر لوی شی دی، دا زمونږ د ژوند نه لاړ، پته نه لګي چې په دې کې مونږ دومره بندګي کړله او که دا هم نه ده، پته نه لګي چې په دې کې زمونږ نه الله تعالی راضي دی او که دا ناراضه دی. نو که د چا نه په دې کې الله تعالی راضي نو بیا خو جشن په کار دی چې او بلکل دا یو کال تېر شو او ما په دې کې د الله تعالی دومره بندګي وکړه چې الله تعالی زما نه راضي دی. نو چې الله تعالی یو سړی راضي کړي نو بیا هغه دپاره یقینا چې دا خوشحالي په کار ده. خو چې یو سړي ته دا پته نه وي چې ما دا الله تعالی ناراضه دی او که دا خفه دی او بیا هم دی خوشحالي منا وهي، نو دا ډېره زیات د بېوقوفتوب خبره ده. او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د قوم سره مشابهت وکړو، د هغې هغه عادات اطوار یې هغه اپنا وکړو، نو دا سره د دغه قوم نه راشمارلی کېږي. اوس یو سړی وایي چېرې زه خو خیره دا مبارکي به ورکومه، نور د ثواب په نیت نه کومه، په دې کې د دین سره څه خبره ده؟ نو ګوره هره خبره زموږ په دین کې شته، هره خبره به د دین سره ته تلې چې آیا یو کار زه کوم دا زما د دین چې دا کومه تله ده په دې باندې پوره اتراویږي که نه اتراویږي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د قوم سره مشابهت کوي دا داسې دی لکه دا چې د قوم وي، باقاعده به د دې ګناه کې ورسره شریک وي. نو دې وجې نه د نوي کال مبارکي او دغه شانتې دا یو بل ته میسجونه کول یا په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي لېږل دا ډېره لویه ګناه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. ځکه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کوم عادت مبارک و خپلول پکار دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به چې کله نوی کال راغی نو دا دعا به وکړه اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، چې الله دا نوی کال چې زموږ باندې را روان دی دا په موږ باندې را داخل کا، خو په څه سره؟ په امن سره، ځکه امن دا ډېر ضروري شی دی. په ایمان سره چې زمونږ دا نوی کال راشي په دې کې مونږ دومره عبادات وکړو چې زمونږ ایمان په هغې باندې کامل شي، په سلامتیا سره او په اسلام سره چې مونږ چېرته د خپل دین نه ونوځو او د الله تعالی رضا پکې مونږ ته هغه میلاو شي او د شیطان نه پکې زمونږ له پناه راکړه. دا پیغمبر علیه اسلام دعا کوله. نو مونږ هم پکار دی چې کله داسې موقع راشي چې مونږ په هغې باندې دا دعا وکړو چې الله تعالی مونږ له دا نوی کال راغی په دې کې مونږ له د دین سره وابستګي به مونږ پیدا کړه، په مونږ باندې په امن سره داخل کړه او دغه شان د کفارو چې کومه طریقې دي د هغې نه مونږ ځان وساتو، د هغې نه مونږ ځان په ډډه باندې کړو. او په نوی کال چې کله راشي نو په کار چې مونږ د ځان سره دا عزم وکړو او ځان سره احتساب وکړو چې دا یو کال تیر شو ما په دې کې څومره د الله تعالی بندګي وکړه، څومره ما په دې کې د خپلوانو سره د رشته دارانو سره د خپل ځان دپاره ما څومره ترقۍ کارونه وکړو او کومه کوتاهیانې کومه کمزوریانې چې زموږ نه شوي چې په هغې باندې مونږ پیمانتیا وکړو، په هغې باندې مونږ خفه شو چې یو کال دا زما را ژوند نه لاړ په دې کې دا کمزوریانې زما نه شوي دي، آینده دپاره به دا کمزوري دا به زه نه کوم او زه به آینده دپاره د دې کمزورو نه ځان ساتم. ځکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې درې قسم خلک دا دي چې دا ډېر زیات مبغوض دي. یو په هغې کې دا دی چې کوم سړی د محارمو د الله تعالی هغې بې عزتي کوي. محارم د الله تعالی هغه دي چې کومه څیزونه الله تعالی حرام کړلي او هغه دا انسان هغه کوي یا په هغې پسې ټوغې کوي. مطلب یو سړی دی هغې ګیره پرېښې ده هغې پسې څوک خندا کوي، د چا په پټکي پسې څوک خندا کوي، دا د دین اسلام شاعر دی، نو دا انسان دا ډېر مبغوض دی. او بل د اغیارو رسم و رواج چې کومه کفار رسم و رواج کوي، کومه باطل رسم و رواج دی او دا په دې کې څوک اخته وي. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي دا ډېر مبغوض خلک دی، د الله تعالی ناخوښه خلک دی. او یو هغه انسان چې هغه د یو انسان هېڅ ګناه ورته نه وي او ته په دې انتظار یې چېرې دا به څوک کله وژني او زه به کله وژنمه، د چا ناحق خون ته په تمه کېدل دا هم ډېر زیات مبغوض انسان دی. دې وجې نه محترمو په دې نوي کال کې چې دا کله راشي الله تعالی ته سرب و سجود کېدل پکار دي، د الله تعالی نه معافي غوښتل پکار دي
په دې کې څومره ګناهونه زموږ شوي دي الله تعالی دې هغه ټول موږ ته معاف کړي او دا نوی کال چې کوم راځي نو الله تعالی نه به دعا کوو چې الله تعالی موږ له یو ګناه توفیق هم راکوه او موږ له زموږ ټول صلاحیتونه په خپل دین کې هغه خرج کړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین